وابده که خرڅه شوه نو ملازمینو ته دونه نقصان نه چې څونه به عوام وته ملازمینو به خپل پنشن والي یا به ګولډن هینډ شیک وشي دی به رخصت کړي خو چې ټیکادار په تا سره کوم عمل کوي که نه نو ته به وابډې وله ته په قبر کې هم دوا کوې چېرې وابډې وله خو چې کوم دی هغې ډېر ښه او موږ ته خو د هغې ډېر ښه سلوک وو په نیمه شپه به هم راته هغې بجلي به راته چالو کړه نو موږ دا احتجاج چې کوو دا یوازې د خپل ځان لپاره نه کوو دا مو ایمان دی چې دا د خپل کام لپاره هم کوو ځکه چې کومې ادارې خرڅې شوي دي هغې نه عوامو ته فایده ورکړې ده او نه حکومت ته فایده ورکړې ده ما سوای د چند مفاد پرست عناصر نه چې کوم ځای هم خرڅه شوې کې هیڅ خرڅه کړې ده د هغې انجام وګوره کراچۍ الکټریک سپلای کمپنۍ د هغې انجام وګوره آی پی پي زی راوسته موږ ورته چغې ووالې چې مه کوئ دا مه راولئ موږ سره خپله بجلي شته موږ سره خپل ډیمونه شته خیر تاسو چې کوم دی واړه واړه ډیمونه جوړ کړئ خلکو آپشن یې ورکړي زموږ د خر السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم ما سره زما ملګری شهین شاه موجود دی او مونږ د آر او دفتر کې په نوښار کې موجود یو لږ ساعت مخکې د وابډې دا ملازمین دی سره په احتجاج و هغه خبره چې تېر څه وخت نه مونږ کوو چې یو موټی اشراف یا د خلکو څنګه ژوند د هغوی په پوزې له یې راوستی دی نو دقسې د وابډې هغه ملازمین چې باران طوفان نور ګرمي یخني د بچو خوب د فیملی هغه سیستم هغه یې ګډوډ دی تباه و برباد دی د خپل خاندانونه پریښي وي په دې ملازمینو کې داسې چې شپې 12 بجې 11 بجې پورته دي نن د خپلو ناکامیانو هغه څیره هغه د دې ملازمینو په غاړه کې اچوي او خلکو سره یې د تېرو څو کلونو نه دا په جنګ کړي دي احتجاج حوالې سره خبره کو ډېره مننه چیرمین صاحبان او عهدیداران چیرمین صاحب دا نن چې کوم مظاهره وشوه دې حوالې سره څه به وایي ولې دې ته مجبور شئ چې تاسو هم روډونو ته راووتئ بسم الله الرحمن الرحیم زه د نوښار د میډیا د ملګرو شهنشاه باچا او د صدر صاحب تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو راغئ او تاسو زموږ تپوس وکړو زموږ د اواز چې کوم دی دا به انشاءالله ستاسو په ذریعه باندې د ایوانونو له رسي او د عوامو له به رسي دې عوام موږ سره په جنګ کړي دي حکومت دا چند کسان دي چې د هغوی د خپلو عیاشو په خاطر باندې لګیا دي د ملک اساسجات خرڅوي ایرپورټونه یې خرڅ کړه موټر وایز خرڅ کړي کې سکولونه لګیا دي خرڅوي او د وابډې هغه کمپنیانې پرایویټایزیشن طرف ته بوځي نچکارۍ ته او خپلو خلکو له په اونې دام باندې ورکوي کومې چې په فایده کې روانې دي کومې چې په پروفټ کې روانې دي نو کله چې یو اداره یو ګاډي یو کمپني هغه په پروفټ کې روانې نو خو څوک نه خرڅوي نو آیا دې ته داسې څه مجبوري ده چې دې خرڅوي ما چې وایي د دې د عیاشونه ځکه چې موږ عوامو ته کوم فیسیلیټیز ورکوو دا یو ټیکهدار هم نشي ورکولی موږ 24 اور چې کوم دی خلکو ته اویلیبل یو د دې کور کوڅو د دې ځای خلک یو لوکل خلک یو موږ سره د دې احساسي چېرې د شهنشاه باچا بجلي بند را ټیپ کول غواړي په صدر کې ټرانسفارمر باندې را ټیپ کول غواړي زما د هسپتال ټرانسفارمر خراب دی دا ټیپ کول غواړي موږ 24 اور چې کوم دی لګیا یو په 35% سټاپ باندې موږ د برتۍ لپاره احتجاجونه کوو برتۍ رالې نه کوي چېرې موږ له څو کسان برتۍ کوو ځان له خو پرایویټ پایلټان برتۍ کوي لګیا دي ځان له پرایویټ جازونه اخلي دلته چې کوم دی په سرکاري ګاډو کې تیل نشته په سرکاري ګاډو کې پټرول نشته موږ ول ټایرونه په خپلو پیسو باندې اخلو او هغه د دې نظام دپاره یې چلو ځکه چې دلته موږ عوامو ته مخامخ یو اوس به تاسو وایئ چې تاسو په ګاډي کې ولې ټایرونه اچوئ سرکار شته که نه نو د سرکار نه خو څوک تپوس نه کوي زما په دفتر راخیږي اول خو د دې ځای په ایم این اے ایم پی اے کې دونه شعور نشته چې لوډ شیډینګ کېږي دا د کم ځای نه کېږي دا اختیارات چا سره دي دا بجلي ولې بندېږي هغه به راشي دلته په ګریډ سټیشن به حمله وکړي هلته به ملازمینو سره توړ پوړ وکړي هغه د 10 او د 11 سکیل او د 15 سکیل ملازمین هغه سره ورته اختیار نشته هغه خو د بره نه چې څه هدایت راځي په هغې باندې عمل کړي زما په ایم این اے کې دا شعور نشته چې زه لاړ شم د اسلام آباد په سطح باندې په منسټرۍ کې خبر وکړم چې وروره تاسو څه کوئ دا خلک عوام په ګریډونو باندې راخیږئ د وابډې په دفترو باندې راخیږئ نظم و نسق یې تباه کړی دی امن و امان یې تباه کړی موږ خو ګورنمنټ ته دا وایو چې نه موږ ته تحفظ شته ستا د طرف هم تحفظ نشته د ادارې د طرف هم تحفظ نشته ما سره مثال په سب ډویژن کې 35 کسان سټاف دی او زه د 150 کسانو کار کوم نو دا به زه څنګه کوم خو زه بیا هم لګیا یم خپل جدوجهد چې کوم دی کوم چېرې دا زما عوام دي زما عوام په تکلیف کړي زما په هسپتال کې بجلي نشته زما په سکول کې بجلي نشته او دی لګیا دی څه کوي وایي بهی داسې کار دی ما جاز واوښته زه پکې اسټرالیا له ځم زه پکې جاپان له ځم او د چا په خرچه باندې دی د هغه قوم په خرچه باندې دی چې هغوی سره د رزق درک نه لګي هغوی سره روټۍ نشته
په موټر سایکل کې 1 لیټر پېټرول نشي اچولی، خپل زوی له د سکول کتابونه نشي اخیستی، او ته چې کوم دی لګیا په جازونو کې هنیمونې مناوئ. نو یار دا به څه کېږي؟ دا مفاد پرست خلک چې کوم دی چې د کومې پارټۍ نه وله چې یو ډوډۍ میلاویږي بس هغه زنده‌باد وایي. موږ وایي راشه پاکستاني شه، راشه د خپل قوم دپاره خبره وکړه، د خپل وطن دپاره خبره وکړه، د پارټۍ سیاست پرېږده. مثال زما نوښار تباه کېږي وایي ریپورټ ټو پېښور. ولې ریپورټ ټو پېښور؟ دلته ایم ایس د څه لپاره ناست دی، دلته ډي ایچ او چې کوم دی د څه لپاره ناست دی؟ ذمېدار دی که نه؟ ته چې زما په وابډه باندې راځې نو اول خو زما په لینمین راشي، بیا زما په ایس ډي او باندې ورشي، بیا زما په ایکسین باندې ورشي. نو موږ وایو چې عوامو لږ شعور والې، لږه پویه والې. وابډه که خرڅه شوه نو ملازمینو ته به دونه نقصان نی چې څونه به عوام ورته وي. ملازمینو به خپل پنشن والي یا به ګولډن هینډ شیک وشي، دی به رخصت کړي. خو چې ټیکهدار په تا سره کوم عمل کوي که نه نو ته به وابډې وله ته په قبر کې هم دوا کوې چې هغه وابډې وله خو چې کوم دی هغې ډېر ښه او موږ ته خو د هغې ډېر ښه سلوک وو. په نیمه شپه به م راته راغې بجلي به یې راته چالو کړه. نو موږ دا احتجاج چې کوو دا یوازې د خپل ځان لپاره نه کوو، دا مو ایمان دی چې دا د خپل کام لپاره هم کوو. ځکه چې کومې ادارې خرڅې شوي دي هغې نه عوامو ته فایده ورکړې ده او نه حکومت ته فایده ورکړې ده، ما سوای د چند مفاد پرست عناصر نه چې کوم ځای هم خرڅه شوې ده. کیسې خرڅه کړې ده د هغې انجام وګوره، کراچۍ الکټرک سپلای کمپنۍ د هغې انجام وګوره. آی پي پي زی راوسته، موږ ورته چغې والې چې مه کوئ دا مه راولئ. موږ سره خپله بجلي شته، موږ سره خپل ډیمونه شته. خیر تاسو چې کوم دی واړه واړه ډیمونه جوړ کړئ، خلکو آپشن یې ورکړي زموږ د خوار پر یو سیند نه له دونه واړه واړه ډیمونه جوړو چې چاله به نقصان هم ورکوي او هر کلي ته به بجلي هم ورکوي. خو نه تېر هغې سره اګري نه شو. آی پي پي دی راوسته، د ترکي نه یو جاز راوستو په سمندر کې ودرولو، وایي دی به چې کوم دی 100 میګاواټه بجلي تاله درکوي او 2 ډالرې به موږ له ورکوو. نن هم هغه آی پي پیز دي چې هغه د چا دي؟ هغه د زرداري دي، هغه د منشا دي، هغه د غټو غټو خلکو دي، هغه د حمزه شهباز دي چې د هغه نه ته تپوس کولی شي او نه ته زه تپوس کولی شم چې هلکه وروره دا بجلي ولې ګرانه شوه؟ آی پي پیز نه ماته بجلي هم نه میلاویږي او زه ولې پیمنټ هم کوم. د عوامو نه یې بېوقوف جوړ کړي دي، خو عوام بېوقوف نه دي. عوام اوس باشعوره دي او عوام د حکومت په هر چال باندې پوهېږي، د آی ایم ایف او د ورلډ بینک په هر چال باندې پوهېږي چې ته ورلډ بینک پیسې ورکوې، ته د عوام د فیسیلیټیز لپاره ورکړه. ورلډ بینک په دې شرایطو پیسې ورکوي چې دا پیسې به تا سره وي، ته په دې سړک جوړې، ته په دې باندې پل جوړې، ته په دې باندې چې کوم دی دا لاره جوړې، دا نالې به جوړې. ما ته خو د نالې ضرورت نشته، ما له خو د ایجوکیشن ضرورت دی، ما له د سکول ضرورت دی، ما له د هسپتال ضرورت دی، ما له د میډیسن ضرورت دی، ما له د بجلی ضرورت دی، ما له په هغې کې ریلیف راکړه. نو ته لګیا یې ټیکسس د دوره حد ته ورسول چې عوام مجبوره دی چې وابډې سره جنګ وکړي، ځکه چې د اقتدار ایوانونو له هغې رسېدی نه شي چې د چا نه تپوس وکړي. خو راځي دلته په ما به خپله غوسه وباسي، په ایس ډي او باندې، په سپرنټ باندې. دی ماله دونه سپورټ نه راکوي چې کوم د وابډې غلري چې هغه زه کنټرول کړم. اوسه پورې ده د هغې لپاره نه څه قانون سازي وکړه. خو چې راځي سړک را پرېوځي نو په چا را پرېوځي؟ سکیل 7، سکیل 10، سکیل 14، سکیل 15، لین مین، میټ ریډر، سپرنټ، بس په دې اجزانو سړک را پرېوځي ځکه چې دا ټول ملک دی روان کړی. موږ لګیا یو خدمت هم کوو، موږ ته چې سزا میلاویږي نو د محکمې نه میلاویږي او د حکومت له طرف نه موږ ته میلاویږي. نو موږ د پرایویټایزیشن خلاف یو، اصولا یې خلاف یو، دا نه چې هسې بیسې خلاف یو، د یو اصولو، د یو قانون، د یو دایرې لاندې یې خلاف یو چې دا د عوامو هم نقصان دی، دا د سټیټ پاکستان هم نقصان دی، دا موږ سره چې دا کم ملازمین دي د دې هم نقصان دی. د چا پکې خیر نشته، ځکه چې پټې خرڅ شي نو دا د خیر دپاره نه خرڅېږي، ځکه د بچو رزق چې کوم دی تس نه شي. نو موږ پرایویټایزیشن ته په یو صورت هم تیار نه یو.